خپل د تره د زوی په واده کې په ګډا باندې شوله چې دې نه اخر عزتمنو د فاطمې د رشتې داران خبر شول نو د فاطمې رشته یې ماته کړله. راځئ مینهوالو تاسو موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ د یوه ګډا نه څومره مصیبت ساز شو. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره تړئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. فاطمې جینۍ عزتمنو چې عمر یې 15-14 کاله و د یوې پښتنۍ کورنۍ سره تعلق ساتو او عزتمنو ډېر غیرتي خلکه هم وو. عزتمنو څه موده مخکې یعنې څه موده پسې د تره د زوی واده رانږدې شولو او په دغه ودونو کې عزتمنو هره یوې جینۍ هره یوې ښځې ګډاګانې کولې. دې فاطمې جینۍ ته خپلې مور ویلې ورپاسه د تره د زوی واده دی او ته داسې غلې ناست یې ورپاسه شه په ګډه شه. فاطمې ویل چې نه زه هېڅکله نشم ګډېدلی ځکه چې زه شرمېږم. خو مور ورته ویل چې د یوې خبرې نه مه یارېږه. عزتمنو دغه مور دومره کمکله ښځه وه چې د دې خپل د لور د رشتې یعنې د دې د خپل د لور د زندګۍ اډو سوچ یې نه کولو بس وایي ګډه شه ټولې جینکۍ ګډېږي خو تم خو پکې ګډه شه. اخر عزتمنو فاطمه پاڅېدله او ګډه شوله چې د فاطمې دغه رشتې داران خو په دغه واده کې شامل وو. دغه ټیم کې عزتمنو د دغې خواښې خو په دغه ټیم کې وه چې بیا کېده د دې نه ویډیوګانې شوي دي. دغه ویډیوګانې بیا په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي. دغه د ویډیو د لاسه عزتمنو د فاطمې زندګي تباه او برباده شوله ځکه عزتمنو چې د فاطمې رشته ماته شوله. فاطمه به یې دغه شانتې په کور کې کېناستله او په سرو سترګو باندې به یې ژړل. اخره کې عزتمنو دغه فاطمې جینۍ ته د زړه بیماري ولګېدله او څه موده پس بیا یعنې اخره کې یعنې مړه هم شوله. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې هېڅکله داسې غلط کار مه کوئ. خاص د هغه میندو ته وایم چې کومې میندې چې دي نه خپلې لورانو رشتې کړې وي او کوېدن کړې وي نو بیا خپلې لورانې داسې ځایونو کې هېڅکله مه ګډوئ. او عزتمنو چې پښتانه چې هر ځای کې ګډېږي کوشش کوئ چې نن سبا د موبایل او د سوشل میډیا زمانه د خپل یعنې ګویا چې چا سره کوچته کې موبایل وي نو کوشش کوئ چې موبایل ته نه اخلئ او داسې ځایونو کې ویډیوګانې مه کوئ. دغه شانته د دې ویډیوګانو نه غټ مصیبتونه ساز شوي دي جنګونه او دښمنۍ نه هم سازي شوي دي. زموږ د ساتنه معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.